أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. درد پاک کو شوق سر ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك هم هر یو کس ددینا لهم ددید پارا نصیب حصدا مما داغسنا کسبو چی دی عمل کڑے و سوال کڑے دا اللہ تعالی نا. والله اللہ تعالی سریع الحساب دیر در حساب اغسطن کے دے. محترمو دی آیت کی دمخکنو دوارو آیتونو دا اغی تتم ذکر کیگی. ذکر یو اغا حجیو چی دا اغا دا حج دا قولونا مقصد صرف دنیاوی مفادو او دویم اغا حجی دے چی دا اغا پا حج کولو کی دا اللہ رضا او دا آخرت حصول دا مقصدو کا. نو اللہ پا دی آیت کی ارشاد فرمائی وی ہر یو حجی تا چی اغا پا کم نیت پاندے حج کردے نو دا اغی مناسب باوتا ورکڑکوم خوا. نو کہ یو انسان دا اللہ دا رضا دا پارا او دا آخرت تا حصول دا پارے حج کردے کنا نو نبی علیہ السلام ارشاد فرمائی وی کم یو انسان چی حج اکو او دا حج دا سیوی چی حج مبرور وی نو دے دا گناہونو ندا سی پاک شی کنا کیومن ولدت ہو امہو لکا چی سنگ دا خپل مور دا گیرد نا پاک پیدا شبی دقا سی دا حج دا قول دا وجن دا انسان دا گناہونو نا پاک شی کا. وَاسْكُرُ اللَّهَ یاد وی اللہ تعالی لراب فی ایام معدودات پاورد دشمیرو کنو مطلب تینا خمسط ایام یوم عرفہ یوم النحر او دری رضی دا اغین پس. فمن تعجلا پسا چاچ تلوار اکڑا فی یومینی پا دوردو کی دا یوم النحر نپس سوک دوردی جی کمدن حق شیطانانی اوشتلغا نو فلا اسما پس نشتر سگنالی پد بندی. نو علماء کرام ذکر کئی وی عام طور سرا جی کم دے کنا کچتا ددق کی دولسم دزل حجی بندی دی دا شیطانان دا زوال نمخ کی اوشتل کنا نبی شریعت تا اجازت ورکڑ دے کہ دے دیار لسمی تا نہیں ساری گی ورازی نو ٹکتا ہو کچتا جی کم در حق دا زوال نا پس خبر رالا نبی با دے سکی یا بخام خا دیار لسمی رضی تبی ساری گی خوا ایام التشریق خجیب. فلا اسما پس نشتر سگنالی پدماندی ومن تأخر واچا چرستوالے و قدرے میرا دیتا فلا اسم علی پس نشتر سگنا پدماندی لمن دا پارد آچا اتقا چسوی یریدن کی وی دا اللہ نا واتقوا اللہ ویرگی دا اللہ تعالی نا وعلمو پوشی تاسو انکم چبی شکتاسو الیہی دغی اللہ تعالی طرف تا تحشرون تاسو طول با جمع قول شئی کما تحشرون فی الدنیا الى الكعبہ لکا چه سنگ اللہ پا دنیا کی کعبی تا دا دنیا دا اطرافنا دا تمام خلق را غنڈی کنا ندق کسبا دا قیامت پرز میدان محشر کے بے اللہ دا حساب و دا کتاب دا پارے بے را غنڈی کا. دکا علماء لکلی دی کنا وینن چه کل سڑے حرم تلر چی کنا نو پا حرم کی با تاسو تا دا دنیا دا ہر ملک خلق کاری گی کا
د دنیا د ګډ ګډ نه خلق چې کم دی موږ تقریبا د سلو ملکونو د پاسه خو چې کم نه پکې ما شمارلي دا دلته تلم کا ٹھیک شو. د دنیا د مختلفو ممالکو نه خلق راځي. نو علماء کرام ذکر کوي وای دقسې به الله تعالی دا انسانان د قیامت پر ورځ هم د ځمکې د هرې خطې نه به یې راغونډوي ښه. ومن الناس بعض د خلقنا مناسوکتی یعجبکا چه خوشحاله کوي تعالی را قول وینا ددو فی الحیات الدنیا په ژوند دی دنیا کې ویشهد الله قسم خوري په الله تعالی باندې غلا ما پا محبت باندې فی قلبی چې پړه د کړي. نو علما ذکر کوي وای دی آیت کې د منافقانو د منافقت تذکرہ ده چې په ظاهر کې ډېر ښکلې خبرې کوي ځان ډېر تابعدار ښکاره کوي خو حقیقت کې به حقیقت کې به د اسلام نه او د الله د پیغمبر نه دومره نفرتي کنه چې د هغې بس اندازه دي وهو علد الخصام ویدې سخت جګړې کوونکي د مسلمانانو سره. وَإِذَا تَوَلَّى کله چې لړ چې دی د مجلس تانام نو ساعت دلکی فی الارض پزمکه کی لیفسد فیها دا چې فساد کی دی پدې کی. نو د لیفسد نه مطلب سره دا چې دی قتل و قتال وکي وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ دا چې نقصان ورسي فصل ته مطلب چې نسه دی بالاحراق. دا یو منافقو د مسلمانانو سخت دشمنو کا په ظاهره کې به ډېر نرمې او پستې خوږې خبرې به کولی خو چې کله د حضور علیه الصلاة والسلام د مجلس نه به پاسېده که نه نو د اسلام خلاف په مختلف قسم سازشونه شروع کړل کا. د دې مسلمانانو چې کم فصلونه هغه به هم سوځول د دې مسلمانانو چې کم څاروي و هغه به هم چې کم نن قتلول ټیک شوه او د دې مسلمانانو باندې چې په چا به لاس بر کېده نو هغه ته به تکلیف وررسو ښه. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ هلاکی فصلون لرا والنسل او څاروو لرا والله الله تعالی چې دی لا يحب الفساد نه خوښوي فساد کوونکي لره چې کوم سړی څه کوي نو د فساد د مطلب کفر او شرک هم دی و د فساد د مطلب د مخلوق خدا د حقوقو ته نقصان رسول لیخوا. وَإِذَا قِيلَ پا وقت چې اویل شي له ورته اتق الله ویریږه د الله تعالی نه د الله نه ویریږه څوکه دا تا چې کم نقصان شروع کړی دی دا تا چې کم د الله مخلوق ته نقصان رسي فصلونه سوځي څاروي چې کم نه هغه قتل کې ګورې د الله نه ویریږه الله به سزا درکړي. نو بیا اخذته العزت اونیس دلراغه غیرت بالاسم په ګناه سره په تکبر سره تکبر په مخ اغستره کا تکبر په مخ باندې واخلي چې خد دای به ماته داسي وي ها. نو فحسبه کافر پارا جهنم ولبئس المهاد او خامخا ډېره بده بچوڼه ده چې څه به دغه کفارو ته الله په جهنم کې چې کوم مقام ورکوي. ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دي یشري نفسه چې خرڅ کړي خپل نفس ابتغاء مرضات الله د پاره د رټولو د رضامند کې د الله تعالی. علما ذکر کوي وایي دا مراد حضرت صہیب رومي رضی الله عنه دی. صہیب رومي رضی الله عنه چې کله مدینه منوره ته هجرت اراده وکړه کنه نو د دې مکې د کافرانو طریقه بداوه چې دا مسلمانان به د هجرت د منې کول او کوشش پیدا کو چې کوم مسلمان به د هجرت نوم اغستنو د اغلار به نیوله. نو حضرت صہیب رومي چې کله راته کنه نو د مکې د کفارو راونیسو وته وی یا صہیب ته وی مکې ته چې رالی کنه نو ته غریب وی په مکه کې دومره مال ګټلې دی ته اوس مکه معظمه پرېږدي ته به هلته وي دغه مال به ځان سره وړي. حضرت صہیب رومي رضی الله عنه چې دی دا خبره واورېده کنه نو ورته څه وایي ښه زما مال پسې خپوي وی دا په مکه معظمه کې چې زما څومره مال دی کنه هغه تمام مې درته پرېښودو زما کورونه هم واخلئ زما دولت هم واخلئ زما هر څه واخلئ خو ګورې ما د هجرت نه مه منې کوئ. حضرت صہیب رومي رضی الله عنه چې دا خبره وکړه کنه نو د مکې د کفارو ورته وی ځه کنه بس بیا ځه
وی چې هر څه دې مونږ ته پرېښودل نو ځکه علما ذکر کوي حضرت صہیب رومي چې کله مدینه منورې ته تشریف راوړو کنه او حضور کله ولیدو نو حضور ډیر خوشاله شو وی اے صہیب ډیره د نفي سودا دې کړې ده ډیره د ګټې سودا دې کړې ده دک سودا کې ګوره نقصان نشته کا ځکه مال او ارث پرېښودل د الله د رضا دپاره مدینه منورې ته هجرت وکړه او د مدینه منورې هجرت کوله څه ټوکې نه وي نن چې لړ شي کنه او کله د مکې معظمې نه په دې بس کې کینې او مدینې ته ځئ یا د مدینې نه بس کې کینې او مکې ته راځئ نو د انسان په دې ناسته ناسته باندې دا ډوډۍ خوږ شي دومره اوږد سفر دی او صحابه کرامو ګوره دغه سفر پیدل کړی دی د الله پیغمبر ګوره دغه سفر پیدل کړی دی ٹھیک شو اوس نو علماء کرام ذکر کوي دغه آیتونه چې کوم دی کنه دا د حضرت صہیب رومي هغه صفت مدح الله بیانوي ومن الناس بعد د خلقنا من اسوکتی یشری نفسه چې خرج خپل نفس ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضامندۍ د الله تعالی دنیوي مفاد نه وکا والله الله تعالی رؤوف شفقت کون کې دې مهرباني کون کې دې بالعباد پخپل بندگانو باندې الله تعالی پخپل بندگانو ډیر شفیق ته ډیر مهربان دی یا ایها الناس خلقوا یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو ادخلوا داخل شي تاسو په السلم په اسلام کې کافتن پورا پورا ټول په ټول اسلام ومنئ ټول په ټوله اسلام نو ټول په ټوله اسلام دا چې ستا غم بم د اسلام د حکم مطابق ستا خادي بم د اسلام د حکم مطابق ستا معاملات بم د اسلام د حکم مطابق ستا خبرې بم د اسلام د حکم مطابق ستا د کور زندگی به هم د اسلام مطابق ته چې څه کوې که نه په هغې کې به د اسلام حکم ته ګوري چې ما ته زما په دې ټایم کې زما د الله څه حکم دی ما ته په دې ټایم کې زما د پیغمبر څه طریقه ده ما ته په دې ټایم کې قرآن څه وایي ما ته په دې ټایم کې د پیغمبر احادیث څه وایي ما له دې ټایم کې څه پکار دی مونږ به دغې ته ګورو ځکه زمونږ نن اکثر ګوره مونږ څه وو یاره په دې معاشره کې به خلق په راته څه وایي یاره عزیزانو کې به چې کوم نه هغه په رشتهدارۍ کې به هغه خلق په راپسې بد وایي خلق په راپسې خبرې کوي نو ګوره د عزیز ولی او د عزیزانو د خلقو د خبرو پروا به نه کوو مونږ به الله او د الله پیغمبر ته ګورو او چې کلم د الله او د الله د پیغمبر په ځای خلقو له دې ترجیح ورکړې ده که نه نو ګوره نه خلق رضا کېږي او الله او د الله پیغمبر خو دې الډي خفه کړي که نه او چې کله تا د الله او د الله د پیغمبر د رضا خیال وساته که نه نو د دې خلقو په زړونو کې به ستا سره الله خود به خود محبت پیدا کړي ولا تتبعوا تاسو تابعداري مکوئ ٹھیک تے یا ایها الذین آمنوا اے مومنان ادخلوا داخل شي تاسو په السلم په اسلام کې کافتن پورا پورا ولا تتبعوا تاسو تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه بشکل شیطان لکم ساسو د پارا عدو مبین دشمن ښکارا دی دې څه کوي ستاسو د اړولو کوشش کوي بس سے مستعین